چې تاسو مال دا موقع راکړئ چې موږ کم از کم د دې کلي د صفایي یو مهم چې دی دا جوړ وکړو. بس اخرنی سوال دا کړو چې په سوات کې د جنکو تعلیم کله شروع شوی دی. نو په یو تاریخي لحاظ سره تاسو ته دا خبر وکړم چې ریاست سوات په 1917 کې په معرض وجود کې راغلی و. بل چونکې د دې خان ویلفیر ارګنایزیشن د ویلفیر سره هم کار دی، زما تاسو ته یو دهرینه اپیل دغه دی چې بلوګرام یو قسم د سوات یو دروازه ده. ته چې بلوګرام ته راشې تو سوات ته راورسېدې، ځکه دا ښکېنی خلک چې دی که نه نومیګورې ته هم سوات وایي، سیدي ته هم سوات وایي، سوات ته هم سوات وایي. نو تاسو د میلمنو او د لوکلو استقبال چې دی هغه تاسو کوئ. نو د هغې لپاره زما په خیال زما په خبره به تاسو پوه شوي یئ. صفایي د والي صاحب فلسفه به دا وه چې هیلدي باډي از ا هیلدي مایند. که ستا وجود مضبوط وي ستا ذهن به مضبوط وي. او وجود به څنګه مضبوط کېږي؟ هغه په لبو باندې، هغه په سپورټس باندې. نو د هر یو غټ سکول سره نن هم یو ګراوند دی او تاسو ډېر زیات خوش قسمته یئ چې دا ګراوند نن هم دلته کې دی. اوس دا جوړې درته نیسم په دې باندې چېرته څوک شاپینګ پلازا جوړه نه کړي پلیز. شاپینګ پلازې ته به یې نه پرېږدئ. ورته وایي دا غر چې څومره شاته ځئ دا غر بیا یې خالي بنیر ته ورسوي، خو دا ګراوند چېرته په هېڅ حال باندې ور مه کوي. که په میاشت کې نه وي نو په دویمه میاشت خامخا یو بین الاقوامي یو اهم ملک یو سفیر زه سوات ته خامخا راولم او د سوات فریاد زه هغه ته کوم، خو چې د هغې دپاره یو چینل جوړ شي. ما که د ځان سره خپل مشیر لګوئ، که کنسلټنټ لګوئ، که څه ورته ولګوئ چې یو باضابطه پروګرام دوی هم موږ کېږو چې ورته ووایو چې موږ په ګراس روټس لیول باندې په زمیني سطح باندې کم پروګرامونه دي چې د دې خلکو د ښېګړې دپاره دي. او چې کوم تاسو دا ووایئ که نه په هیلث کې، ایجوکیشن کې، په جهیز کې، په راشن کې، دا خو زمونږ د انسان یو په فریضه کې راځي. چې کوم انسان خپل فریضه وپېژني او په هغې باندې عمل درآمد وکړي نو خدای پرې خوشحالي.